علیه السلام ته الله رب ذوالجلال حسن ورکړو. څومره حسن ورکړو؟ آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای شطر الحسن، د حسن حصے ورکړې وا او وای دغه حسن دا جنتی حسن زکه وای چې کله پرشتو اولیدو یوسف علیه السلام زنانو اولیدلو نو وای پر زنانو اوی چې دا انسان نه دی، دا فرشته ده. ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، چې دا خو انسان نه دی، دا خو فرشته ده. داسې حسن ولا الله پاک ورکړ. دومره حسنو چې کله په زلیخې باندې زنانو بهتان ولګو چې دوی الف دا الیو غلام باندې مینه شوې ده، نو هغې دعوت وکړو او تمام د مصر زنانې را اوختلې او چاړې ولا په لاس کې ورکړې او ګلګلې ولا په لاس کې ورکړې، نارنجانې ولا ورکړل. وای دا پرې کوئ، تاسو له ما دعوت کړی. یوسف علیه السلام ته زلیخه وای فخرج روزه علیهن، په دې زنانو باندې روز. یوسف علیه السلام چې کله راووتلو نو دغه زنانو چاړې راغستې دي او ګلګل کټ کوي، خو دومره ورته شعور اونشو، احساس ورته اونشو چې چاړه د ګلګل په ځای باندې په خپلو ګوتو باندې راکاږي. یوسف علیه السلام ته ګوري، خپلې ګوتې کټ کړې، ورته دومره احساس هم ونشو. د هغه په حسن کې دومره مستغرق شوې دا زنانه، نو دومره حسن ولا الله پاک ورکړ. نو یعقوب علیه السلام چې کله دا ولیدلو، الله رب ذوالجلال ته یوسف علیه السلام لرې کو او زامن یې ورته اوچت کړل چې دا یوسف علیه السلام موږ سره پرېږده، موږ سره به لوبې وکړي، خوراک به را سره وکړي، زړه به آزاد شي. چې کله یې بوتو کوی ته ور وغورځو، مفصل واقعه ده، بیا به چېرته خو چې کله کوی ته ور وغورځولی شو، د کوی نه بیا د مصر خلکو اوچت کو یوېړو 9 کاله یا 14 کاله یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه روک. خو دلته د ده ورو بنیامین، نو چې بنیامین ته به یعقوب علیه السلام کتل نو زړه ته به یې تسلي ورکوله، ځکه چې دا د یوسف علیه السلام مور شریک اخیافي رور چې چاته ویلې کېږي هغه، نو هغه ته به یې کتل او زړه ته به یې تسلي ورکوله. خو چې کله یوسف علیه السلام عزیز مصر وګرځېدلو او قحط راغی او په کنعان کې هم غله خلاصه شوله او د ده رونه لاړل یوسف علیه السلام له چې موږ له غله راکه، هغه هیله یوسف علیه السلام جوړه کړله او هغه پیاله یې د دوی په غله کې کېښودله. بیا بنیامین ته یوسف علیه السلام ایثار کړ. نو چې کله یوسف علیه السلام بنیامین ایثار کو، د ده دارونه راغلل، ورته وی ان ابنک سرق، ستا غزوی چې دی خو غلو خطو. یعقوب علیه السلام ته وی مخکینی زوی دې غلا کړی و او دم غلا کړې ده، دا خو غلو خطو. یعقوب علیه السلام چې کله دا واورېدل وبیضت عیناه من الحزن، سترګې سپینې شوې د ډېر غم نه، دومره غمزده شو چې چا باندې مې تسلي زړه له ورکوله هغه هم نه لاړو. نو یعقوب علیه السلام سترګې سپینې شوې. خو په دغه ټیم کې یعقوب علیه السلام څه الفاظ وی، زامنو ورته وی ځان به هلاک دا ته څه کې. یعقوب علیه السلام وفرمایل انما اشکو بثی و حزنی الی الله، چې زه د خپل زړه غم او خپل شکایت الله ته اړوندې کوم، بل چاته نه اړوندې کوم. مفسرین بیان فرمایي وی محبت د یوسف علیه السلام سره زیات، د بنیامین سره زیات، الله رب ذوالجلال ورلا امتحان پې راوستو، دومره سخت سزا یې ورکړله، دواړه زامن یې تېرو کړل. خو چې کله غلبه واپس د محبت الله رب ذوالجلال سره شوه
د عشق د الله رب ذوالجلال سره شوه چې زما صرف او صرف الله ته شکوه شکایت دی، زه خپل غم الله ته وړاندې کوم، دواړه زامنه ولا الله پاک دوباره راوسته.